په دې میډیکل کالج کې څومره کسان دي چې تاسو انټرویو کې څوک یې ما 14 لکه ورکړي څوک یې ما 14 لکه په دې پاکستان کې که څوک د دین خبره کوي نو د هغې فتوې مو ورته جومات ملا نه ورکوي هغه د ټي وي انکران ورکوي یا فنکاران ورکوي یا اداکاران ورکوي یو ورور او خور په سفر شي او د سمندر غاړه یو شپه پرې راشي او دا دواړه فیصله وکړي چې دا نن شپه به موږ د ښځې او د خاوند په شان اړو ځکه چې د دې وطن دا ټولې پارټیانې دا د الله او د رسول په ځای باندې ځان امریکې ته او برطانیې ته جوابدeh ګڼي او دا وخت د پاکستان ډېره لویه مشهوره یونیورسټي ده کانسیلټ یونیورسټي 15 ورځې مخکې هغوی په یو پرچه کې هلکانو ته جینکوت نه تپوس کړی دی چې تاسو په دې باره کې به څه وایه که چېرته یو ورور او خور په سفر شي او د سمندر غاړه یو شپه پرې راشي دې باره کې ستاسو څه خیال دی دا یې د مسلمانانو بچو نه تپوس کړی دی زمونږ د نوي نسل نه تپوس کړی دی دا د کلمې په نوم باندې جوړ پاکستان کې تپوس کړی دی دویم سوال چې زه د خپل خور د اعضاو باندې یو نوټ ولیکم چې ستاسو د خور سترګې څنګه دي او ستا د خور خپې او پنډۍ څنګه دي نو استاد چې بیا یو انکر ټلویزیون ته راوسته په ځای د دې چې هغه شرمندګۍ اظهار کړی دی د هغې دفاع یې کړې وه چې دې کې څه خبره ده نو هغه ټي وي چینل انکر وی چې ما غوښتل چې د ده نه تپوس وکړم چې ته لږ د خپلې زنانه په باره کې هم دې خلکو ته ووایه چې د هغې اعضا څنګه دي خو د حیا د وجې نه ما بیا د هغه نه تپوس ونه کړ دا یو څو خبرې ما د دې لپاره وکړې چې زما محترم ورونو مونږ یو داسې بارډر باندې ولاړ یو چې ستاسو نه وروستو به دا وطن د اخلاق او د دین د لحاظه اندلس به ترې جوړېږي او سمرقند او بخارا به ترې جوړېږي او که دا به د خلافت او د اسلام مرکز به جوړېږي دا ستاسو په ایکشن باندې او دا ستاسو په حرکت او ستاسو په جهد باندې مبني دا خبره پاتې ده زما محترم ورونو نبی مهربان صلی الله علیه وسلم چې فرمایلی دي یو داسې وخت به راشي چې زما یو سنت ژوندی کول دا به په لاس کې سکروټه نیولي نن حقه وخت راغلی دی په دې پاکستان کې حلال عزت ګټل ګران شو په دې پاکستان کې رښتیا ویل ګران شو په دې پاکستان کې انصاف اوس نه میلاویږي په دې پاکستان کې که څوک د دین خبره کوي نو د هغې فتوې مو ورته جومات ملا نه ورکوي هغه د ټي وي انکران ورکوي یا فنکاران ورکوي یا اداکاران ورکوي په دې کې د جومات د ملا څه کار دی او په دې کې د امام او د عالم څه کار دی دین خبره ده د خپل عقل په پیمانه تله ده چې عقل درته څنګه وایي بس هغه شان کوه ستاسو زمونږ عرض دا دی چې زمونږ دا جماعت اسلامی دا د پیپل او د نشان او پی ډي آی او د مسلم لیگ په شان پارټي نه ده مونږ د نبی مهربان صلی الله علیه وسلم د مشن وارثین یو کنتم خیر امة اخرجت للناس تاسو د دې ټولې دنیا د امامت او د هدایت لپاره الله دا امت را لېږلی دی نبی په مهربان فرمایلی دي لا نبی بعدي ولا امة بعدكم نه زما نه وروسته بل پیغمبر شته نه ستاسو نه وروسته بل امت شته
دا دومره لوی بوج زمونږ او ستاسو په اوږو باندې پروت دی. دې وجې نه دا دومره چې خلک دلته په لوی تعداد کې ناست یې، سبا د الله تعالی ته وروان یې، څه نه وروان. نو الله خو به درنه دا تپوس کوي چې ستا کچه کوټه پخه شوې وه نو راشه دا غټ جنت ته ولېږه. دا تپوس نشته. تپوس دا دی چې د دې بندګۍ دپاره او د دې امت د اصلاح دپاره او په وطن کې د الله د دین د غلبې دپاره تا کم کار کړی؟ تا عمر چېرته استعمال کړی؟ تا ځواني چېرته جلا کړه؟ تا مال په کومه طریقې ګټه؟ تا مال په کومه طریقې خرڅ کړو؟ کوم پوهه او شعور الله درکړی هغه یې په کوم څومره دې پرې عمل کړی؟ نو موږ او تاسو ته الله تعالی شعور راکړی دی. موږ د اسلامي تحریک کارکنان یو. نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. موږ هغه کسان یو چې موږ د الله د پیغمبر سره بیعت کړی دی چې تر څو پورې ژوندي موږ د الله تعالی په لار کې جدوجهد او جهاد وکړو. نو تاسو لږ خپل ځان سره حساب وکړئ چې دا 15 وخته مونځ مونږ کوو نو دا خو په هندوستان کې هم خلک کوي. په دې تلاوت باندې خو په روس او په امریکا کې هم پابندي نشته. نو دا وطن د دې لپاره جوړ شوی چې دا به په ټوله دنیا کې د اسلام یو ماډل وي، د اسلام یو نمونه وي. مونږ په سینټ کې وو او زنانه مو وي. دا ټولې زنانه د دې پارټو نمایندګي کوي. نو چا به هغه زنانه ته وویل چې سسټر زه ستاسو را خبره کوم به خفه کېده. نو تا به ورته وویل چې مادر مور زه ستاسو خبره کوم مشره ښځه به خفه کېده به. د هغې مطالبه به دا وه چې ما ته یار وایه، دا چې ته وایې چې سسټر او دا یې چې ته وایې چې مادر، د دې مطلب دا دی چې ته په ما باندې مذهبي پرشر اچوې. دا ستاسو د دې پارلمنټ د ښځو خبرې دي. په هغه روژه کې ښه په ډاګه باندې سګرټ څښي، په ځای د دې چې روژه خوري او پټه نو یوه ګناه ده، خو د دې روژې پورې ملنډې هم کوي چې مونږ ستا دا روژه درسره نه منو. زما محترم ورونو، د دې وجې نه د دې وطن د بچ کولو د دې امت غم به څوک کوي؟ دا چې خدای د عذاب پر مخلوق نازل کړی دی چې پر خپل زری پاکستان کې لوږه ده او شناختي کارت په لاس هغه ورځ را روان هم دلته کې خلک په قطار کې ولاړ وو، د وړو ټرک ته ولاړ چې په یو زری وطن کې 15 کیلو وړم د MNA او د MPA په سفارش ملاویږي. دا عذاب دی او که نه دی؟ په یو اسلامي وطن کې ښځې راوتي او شناختي کارډونه ورسره وي او په وړو پسې منډې وهي او لوپټي ته وغورځېږي، لوپټي ته وغورځېږي. میرپور کې مزدور په قطار کې ولاړو، پولیسو کې لاټي چارج په وړو لپاره راغلی و، کوپړی ولګېده، مړ شو، خلک یې لاش په شا وکړو. پنځه شپږ لوڼه یې د بدقسمته انسان هغه لوڼه د ماښام پورې ناست وو چې ابۍ به بابا به راله وړه راوړي چې خلکو هغه په وینو باندې سور لاش د هغوی په کور کې کېښوده چې دا والې دا د ښخولو انتظام هم نه و. جماعت ملګري واغلو، هغه مزدور یې واغستو، کفن یې وله راوړو، قبر یې وله وکنستو، ښخ یې کړ او بیا یې دا د هغه جینکو دپاره د وړو د وریجو انتظام وکړو. نبی مهربان فرمایلی د سلطان ولی من لا ولی له، حکومت وارث دی چې د چا څوک وارث دی. را ټول قام دا ټول لس په خپله لاوارثه چلاوه. دلته ظلم انتها ته رسېدلی دی. 20 ځله که ستا بچی فرسټ ډویژن والي، نمبر یې والي، خو په دې پاکستان کې اوس د رشوت او د سفارش نه بغیر نوکري نه میلاویږي. چې ګریډ 4 دی نو 4 لکه او که ګریډ 10 دی نو 10 لکه او که ګریډ 11 دی نو 11 لکه. نو په 1400 لکه روپۍ چې یو سړی په دې میډیکل کالج کې څومره کسان دي چې تاسو انټرویو کې څوک یې ما 14 لکه ورکړي، څوک یې ما 14 لکه ورکړي. دا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایلی دي چې الملک یبقى مع الکفر
یو وطن د کفر سره چلیدی شي ولا یبقى مع الظلم خو د ظلم سره نشي چلیدی نن څلور طرف ته ظلم دی په دې وطن کې انصاف نشته عدل نشته د غریب او د کمزوري تپوس نشته دا به څه کېږي د دې وطن دا به څنګه بچ کوو د دې مور او د کور لوپټې به څنګه بچ کوو د دې منبر او د محراب حفاظت به څنګه کوو د دې خپل دین حفاظت به څنګه کوو را روان نسلونو ته به څنګه منتقل کوئ اصل مسله خو اوس دا ده دې وجې نه زما